بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن یو څو خبرې د دمې د مرض په اړه کې تاسو سره شیر کوم، یا سابندې یا سالنډې چې ورته موږ وایو. دا داسې یو بیماری ده چې په دې کې د ساه د نالۍ چې په دې کې تنګوالی راشي او بیمار ته په ساه اخیستو کې تکلیف وي. د سینه چې ده نو هغه شینګار کوي، ساه یې خرابېږي او خاص کر د شپې ورته بیا زیات تکلیف وي، خاص کر په ملاسته ورته تکلیف زیات وي چې بیا راپاسي او کیني، په هغې کې ورته لږ ریلیف میلاویږي. د دې وجوهات د ټولو نه مخکې وایو، هغې ته مونږ د دې وجوهات خو ډېر کیدی شي. الرجنز وایو، دا زیاتر د هغې د وجې کیږي. هغې کې مختلف قسمه دي. لکه بعضې خلک دي چې هغې ته د پولن نه کیږي، د کم د ګلونو د موسمي د سپرلي په دې موسم کې دي ته دا زیات شي، د ګلونو هغه کم پولنز چې دي نو د هغې د وجې. بعضې خلکو ته د کمبل وغیره یا کارپټي د دې هغه نرۍ دوړی یا هغه ډسټ د وجې کیږي. بعضې خلکو ته د دې تریشرو په ورځو کې د تریشر دا دوړه چې ده د دې د وجې کیږي. د مختلف خلکو مختلف تغی چاته چې دی نو داسې څه فیکټرۍ کې کار کوي چې هغې کې یا د سیمټو فیکټري شوه، د هغې هغه بعضې دوړي هغې د وجې، چاته ایون بهر ماحول کې د دې د وجې کیږي. او څه خلک داسې چې د هغې دا پته نه لګي چې دا د څه د وجې مسلسل د هغې دا اسما دا تکلیف وي. په دې کې زیاتر خو د دې داسې پراپر د ختمېدو د ټریټمنټ دغه نشته دی، خو ویکسینیشن کیږي. بعضې ویکسینز ای او د څه خلکو ورسره ډېره فایده مو شي او کافي ریلیف ورته میلو شي. خو د دې د علامات چې دي نو هغه یو خدای چې بعضې ټایم کې ټوخي ورته، سینه یې ډېر زیات شینګار کوي او په ځای باندې هغه بیا تیزه تیزه ساه الي. او ټوخي سره اکثر بعضې ټایم کې د مریم هغه کمپلینټ کوي چې بعضې ټایم کې لږ مریم ورسره درد کوي، خو هغه اکثر د انفیکشن ورسره بعضې ټایم کې یو ځای شي نو هغې د وجې یا. خو د ساه دا تکلیف چې دی نو دا یې دونه کافي زیات شي چې هغه اکثر بیا د دې نه خپل کار روزګار نشي کولی. نو د دې انویسټیګیشنز چې دي کوم چې د دې څه ټیسټ وغیره نو هغه یو د پلمونري فنکشن ټیسټ دی چې هغه باندې لږه اندازه لګي، خو د دې نه زیات ښه چې دی نو هغه د مریض علامات یي په هغې باندې ښه اسانه باندې تاسو د دې تشخیص کولی شئ. خو د دې علاج چې کوم دی په هغې کې دوه قسمه څیزونه دي. یو دا ده چې هغه ټایم کې مریض ته زر فایده وشي. په دې کې یو خو دا ده چې کوم نیبولایزر دی، کم ته بعضې خلک د بړاس وایي نیبولایزر چې نو هغه مشین کې مختلف سلوشنز دي هغه دغه کې او د هغه تاسو ته هغه ټایم سره د کم علامات دي د هغې نه کافي ریلیف درکوي. خو بعضې د انهیلر هغه هم کافي فایده ورکوي هغه ټایم سره. څه برانکوډایلیټر موږ ورته وایو، داسې دوايانې دي چې هغه د ساه د نالۍ چې دي نو هغه لږ کولاوي، نو هغه دوايانې ورسره هم فایده ورکوي او ورسره انټي الرجیک چې دي نو هغه هم ورسره کافي فایده ورکوي مختلف قسمه. او داسې دې نه علاوه نور هم په دوايانو کې آپشنز دي، خو د دې یو انسټنټ دغه دی په هغې کې سټیرایډز هم ایون ای په دغه کې انهیلر کې او په نیبولایزر کې هغه هم وله کافي هغه ټایم سره چې وکړي نو ډېر ورته تکلیف کې کمی راشي. او بعضې دوايانې داسې دي چې هغه په لانګ ټرم کې تاسو ته د زیات اټیک نه بچ کوي. نو اکثر خلک دا غلطي وکړي چې هغې وایي یاره زه اوس ښه یم نو هغې هغه دوایي پرېږدي، نو په دې باندې بیا دا زیات اټیک وشي. په دې کې بعضې ټایم کې یو غلط فهمي د خلکو په دغه کې دا وي، بعضې انهیلر یې ورته ډاکټر ایډوایس کړي چې دا ته ریګولر انهیلر کوه. د دې په ټریټمنټ کې د انهیلر چې کوم دی نو دا زیات ښه دی د اورل دوايانو نه. د هغه چې دی کنټینیوس انهیلر استعمالوي نو اکثر د ټیبلټو ډېر زیات ضرورت نه راځي او ریکمنډیشنز هم دا دي چې انهیلر باندې د علاج کول پکار دي. خو زیاتر خلکو دا ذهن کې جوړ کړي چې دا انهیلر چې جوړ دی نو دا صرف د ایمرجنسي یا د زیات تکلیف لپاره دی، نور به زه ټیبلټ خورم.
نو دغه لکه داغي خپل هغه ټابلیټ کم دغه د ډوز دی د هر چا دغه لږ مختلف دی د هغې د علاماتو مطابق لکه داسې تاسو نشئ کولی چې لکه تاسو یو کس ته کم میډیسن ورکړه نو بل استما مریض دی هغه ته به هماغه لګي ځکه چې د هر چا علامات مختلف دي او هغه مختلف کسانو مختلف ډوز او هر څه د هغې بدلي نو یو خبره پکې دغه ده بعضې ټایم کې که ډېر زیات سیویر اټیک زیات تیز اټیک نو په هغې کې بیا اورل سټیرایډز چې دی هغه هم ورسره استعمالیږي سره د دې برانکوډایلیټر نو هغې سره ورته کافي ریلیف میلاویږي داسې خلکو له اکثر دا پکار یو خو که فرض که دي ته پته وي چې زما دا کم تکلیف چې دی د دې فلاني الرجن نه دی نو په هغه وخت کې د هغه پراپر لږ ماسک ډېر ریګولر استعمالوي ډېر زیات بهر ایکسپوز کیږي دی نه او هغه ځای چې کوم ځای کې هغه الرجنز دي نو د هغې نه د ځان لږ لرې ساتي نو یو خو دغه ده او بعض ټایم کې که ویکسینیشن هم یو ټرای وکړي نو زیاتر خلکو ته هغې سره هم ریلیف میلاویږي نو دا یو څو د دمې باره کې یو څو خبرې وې چې کوم ته استما په انګلیش کې وایي نو امید دی تاسو ته به څه نه څه معلومات حاصل شوي ډېره مهرباني